بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانو دی اولنې عشره کې د کربلا واقعه شوه ده. هغه واقعه تاسو ډېر زیرو بم سره علماو نه اوریدلی به یا به واوري. زدرته د کربلا هغه اصلي فلسفه او بنیادی مقصد بیانول میں غرض ده. په کربلا کې دغه وخت کې حکومت چې د یزید ابن معاویه، یزید د معاویه صاحب زویو، او معاویه رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي و چې دا کاتب الوحی او د جناب رسول الله صلی الله علیه قرآن بچ نازل ده، نو یو کاتب پکې د وحی ده هم دا یزید د زویو، او په دغه ملک په دغه وخت کې د حکومت دې کې شک نشته چې و د صحابي زوی، لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې هغه د نظام محمدی نه خلاف خلک يرولیو د یاري چاغګ نشو کولی. بیعت هم دنیا چې د دنه د یاري کړو، او دغه دعوت د بیعت چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ تم ورکړش چې ته د یزید نه بیعت وکا. امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ٹھیک ده، بیعت کول ګران کار نه دی، صرف دومره ده چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې راغلی دی، هغه قانون چې کوم زما نیکه ولا ترتیب ورکړی او جوړ کړی دی، د هغه قانون د دفعاتو خلاف ورزي کوي دی، نو هغه قانون ما ته اجازت نه راکوي چې زه د نه بیعت وکړم او د تسلیم کوم او د ومنم. عزیزانو اصل رنگ او رخ چې دی د کربلا هغه دا دی. زمون کې دا سنیان دي کسب بلاګان دي، دوی په دې محرم کې محرم مناول صرف دغه ته وایي چې په اخر لسمه ورځ باندې ادیرو تلار شي په مړو بمو بواچي او خزي پکې کیرونه میرونه پاخه کی او سړی پکې خدای خبر څه چلو کی. دا په سنی دنیا کې د محرم مناول دی ته وایي او بواله په مړو اچوي. په دې لسمه ورځ باندې دنیا وګوره خزي او نر ادیرو تروانی منګي ور سره او په مړو باچي. دا ولي وای امامان تګي شهیدان شوي د دوی د عقل ته ګورځه خو وایم چې تاسو پورې سرونه نه دي کانی در پورې نه. امامان سور لسو کال او شو تګي په کربلا کې شهیدان شوي دي او تو بدل ته په خپل مړو باندې اچي. نو ته په ایمان وای چې تګي ته او بزس کم نو ته په مړیږي. تاسو د دې قوم عقل دی؟ تاسو هر کلی هر وطن دې ټول صبح سرت کې وګورځي په لسم او نهم محرم باندې دا دیری ډکی او دی کولالانو بار منګي لګولي او نرغه دې چې نوې منګیالي او بونه ډکی او دیری ته وړیو یو یو کټوره او په مړو باندې چې امامان تګي شهیدان شي. تاسو خلق زه خو ځکه وایم چې د سړی ځامن ورک شو. خزي او نر د نه سړی ځامن دي، خزي او نر او په خپل مړیا چې او امامان تګي په کربلا کې شهیدان شوي دي. نو دې ځنه لاندې س پایپ لاین تلې دی چې دا وبال تاغي ته بیا دا وب د مرګ نه رستو چاته ورسي. هغه بنیادی فلسفه ده دی واقعي چې دا باغې تر اوسه پورې سنی دنیا پویم نه ده، پوهیږي نه چې دا جنگ شوی ولې و. بنیاد یې څه و عزیزانو؟ بنیاد یې دا و چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ ته د هغه قانون نه خلاف ورزي کوي. ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي، ناروا او تروا ویل کیږي، شراب پکې اسکلې کیږي، زنا پکې کیږي، حرام ستا په حکومت کې حلال شوي دي او زما د نیکه په قانون کې دې سيزونو ته حرام ویلي شوي دي. نو سو پورې دي چې دا حرام بند کړی نه تر هغه پورې زستا بیعت نه کوم. که د پاکستان قوم کې ایمان وې نو په دې 15 کاله کې به د پاکستان یو حکومت هم تسلیم کړي وې، ځکه چې هر حکومت چې راځي هغه د حرامو جړ دی، د نارواو جړ دی، د بے حیايي جړ دی، د بے غیرتۍ جړ دی. هر حکومت چې راځي نو دا حکومتونه د دې قابل دي چې د سړی سر ټیټ کی او دا تسلیم کی. د امام حسین بنیادی جګړه دا وا. بیا د کوفی خلق ورپسې رااله، د کوفی خلق ورپسې رااله چې صاحب تا سره یو چې څنګه وای هغه سې او د مقابله کو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره د بالو بچا کربلا ته ورسېده او خیمه ولګولې
او اعلان یې وکړو چې یا به جنگي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمیږي. دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و. ابن زیاد نامه یې وه او دته به وي ابن مرجانه. بادشاه حکم و چې ختم یې کړي. عزیزانو دا اهل کوفه چې دي دا ټول ته وتښتېده په خاص وخت کې. امام حسین رضی الله تعالی عنہ صرف خپل خاندان 72 کسان پاتې شو. اوس څه کوي؟ ده ووایي چې سر قربانوم، بچی قربانوم، لیکن د باطل په لاس کې لاس نږدم. ابن زیاد فوج راوستو ته غیر چاپیری په 72 کسانو باندې جنگ شروع کو چې دا 72 به در باندې قربانوم یا به ته قرآن ته سرنګون. جنگ شروع شو. عزیزانو نمبر په نمبر د خاندان رسول بچی به قربانې ده نمبر په نمبر. په دغه وخت کې د شاه قاسم کویدن شوی و. اوس خیمه لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدن هم شوی دا، جنگ هم شروع دی. امام حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې جنگ هم شروع دی خو کویدن چې شوی نو سنتو باندې عمل کول ضروری دی. راځي چې دا ډولای مروړو. امام حسین د یار په خط او خال باندې بچی قرباني، بچی په قرباني. زنانه ته وی چې دا د شاه قاسم واده پکې وکړي. نو یو خیمه نه بلې خیمه نه ډولای مروړ او دا شهیدانو د وینو نکریزې لاس باندې جنای ته ولګو. د شپې ډومبای شپه ده आवाज وشو چې روزه جنگلا توره راواغسته. ناوې ورته څه وایي؟ ناوې ورته څه وایي؟ ځانونه ته وګورئ. تاسو کې چې ودونه یې ځانونه ته وګورئ، ډولای ته مو ګورئ، هغه جنجونو ته مو ګورئ، وریجې چې پخ کړي خلکو ته ټوکرای ټوکرای کېږي دغې ته وګورئ، دا غټ سرین چې والا راغوښتي دغې ته وګورئ. د شاه قاسم واده ته مو ګورئ. د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانا. د لومبۍ شپې ناوې ورته د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانا. شمر ظالم په دې د غشو په باران وجني، دا مظلومان وجني. او دا څوک کوي دا کار؟ قرآن وای د قرآن بیا خاوندان وجني، دا مظلومان وجني. امغه خلق وجل چې چا قرآن لستو او چا قرآن منلو. تاسو به وایو اوه داسې کافرو چې چا قرآن وی مغي هغه څوک وویشته چې چا د قرآن خاوندان اوج. قرآن تاسو ویلی دی که نه؟ د تاسو چې په چا ډس کوئ او څوک ولئ هغه قرآن مني که نه مني؟ نو قرآن وی او د قرآن خاوند وجنې که نه؟ خو چې ووتو جنگ کې راګیر شو، شهید شو، د خیمې مخې له یې پرې کړی سر راوړو. اړوندبی شپې ناوې ورته راووته او په مخې ورته لاس ووهل. علی اکبر نمبر راغی. الله اکبر. هغه ورځ د چا زوی شوی ما ته ښه نامه پې کېده، مال علی اکبر نوم پې کېده. وی یاره جي علی اکبر څه زړه نامه ده، داسې نوې غوندې نامه وښایه. ما نوې نامه درته وښیم. ویلې او مال دغه نامه پې کېده، دلیپ کمار نامه پې کېده. وی چا څوک دی؟ مال د هندوستان یو مشهور ډم دی، پاکستان ته چې راغلی هم ډېر استقبال یې شوی و. ما دا نامه پې کېده، دا نوې ډېره ښایسته نامه ده، د ډم نامه پې کېده. زه خدای دې د دغه زوی سر کپ په خوله که چې دا تا راوړی دی ورکېږه. علي اکبر وایي زړه نامه ده. دا خلق دی، دا څه قوم دی. اوس ما نه څوک تپوس وکړي داسې غوسه راشي ویم چې لخته را سره یو دا شونډې پې وپړسو، سخت ورید پرید کېږم. علي اکبر نمبر راغو، خیمه کې توره راواغسته. علي اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. علی اکبر کړو ځان سنبال د جنگ په لور ځي، زړه مې نسکور ځي. په سترګو ړوند شه چې څوک داسې شهزادګان وجني، دا مظلومان وجني. و چې بار ووتو د تورو په منځ کې ګیر شو، علي اکبر هم انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین نمبر راغی 10 محرم دی. आवाज وشو چې ماشوم پیدا شو په خیمه کې، لږ بانګ ورته غوږ کې ووایه نو بیا ځه جنګ له راوړئ. امام حسین ماشوم په غېږ کې واغستو، غوږ کې ورته اذان کوي.
وکی ورته بانګ وایا بیا ځه ماشوم یې غوږ کې واچولو اذان یې ورته شروع چې اذان یې شروع کړو غشی راغی د ماشوم په دې ځای کې ننوت او دې ځای نه ووت اوس پیدا شوی امام حسین د مرۍ هغه وینې په لاس کې راوچتې کړې او اسمان ته یې لړه کړې چې د خط و خال مالکه چې زه در باندې عاشق ما د نن ورځې پیدا شوی ماشوم هم ستا په خط و خال باندې قربان کړو چې بی زینب رضی الله تعالی عنها دا خور و د امام حسین رضی الله تعالی عنه دی چې څه وخت کې ولیدو چې زما ورور د تورو په منځ کې ګیر شو نو دی د خپلې خیمې نه بې اختیاره بار را منډه کړه امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه جنگ پرېښو او خور پسې را منډه کړه د لاس نه یې ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته تقریر ورته وی چې خورې خبره واوره که تا په خپل اختیار باندې په خپل اختیار خپل سطر مات کړو او پردي سړي ته ولیدې نو الله به سزا درکړي اوس دا خبره امام حسین په داسې وخت کې خپل خور ته کوي چې تمام اهل بیت رسول د خیمو سره علال کړي پراته دي د وخت وګورئ او د امام حسین خپل خور ته د ستر تلقین ته وګورئ دا څه د عقل خبرې نه دي نه دا د سوچ خبرې دي دا هغه خبرې دي چې نه په عقل کې راځي نه د چا په تصور کې راځي او نه د چا په سوچ کې راځي عزیزانو چې په لسم محرم بالکل صفایا وشوه د ټول خاندان رسول شاه قاسم د ړومبۍ شپې ناوې چې پاتې شوه هغه قربان شو علي اکبر غوندې زلمی چې ټوله کربلا به د هغه د حسن په تماشا وه بیا په دې مړو جړا کوونکي بیبي زینب وه علما لیکي چې بیبي زینب حسن دومره اوچتو چې په دغه وخت کې په مخ د ځمکه د زینبي عمره ښایسته ښځه څوک نه وه چې لسم محرم ماښام صفایا وشوه نو د ابن زیاد فوج چې دی په خیمو حمله وکړه او د خیمو نه زنانا او ماشومان دا د فوج په بند کې لاستړلي راوویسته او یزید ته روان کړه یو ډېر لوی ظلم بد شوی دی بل چې د ابن زیاد فوجیانو د امام حسین سر چې غوس کو نو هغې کې تار واچولو امام زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند کو د هغه په غاړه کې دا سر ځوړند په دغه قافله د بیبي زینب کې زین العابدین هم روان انتها د ظلم انتها ده عزیزانو هغه کم ظلم اهل بیت رسول د یزید سره یا د ابن زیاد سره کړی چې دومره عظیمه سزا یې وله ورکړه دا هم بنی آدمو چې دا چا د امام حسین په سر کې مزه چوله او زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند کړو دا مسلمانان مو او د یزید فوجیانو بیا هغه بیبیانې د خیمو نه راوویسې او یزید حکم کړی چې ما ته پیش چې د یزید مخې ته پیش کړه نو یزید ورته وویل چې ودلیدو د خپلو باغیانو حال زینب ورته یو تقریر وکړو او په تقریر کې لویه خبره دا وه چې ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزیدا که د قیامت په ورځې زما نیکه محمد رسول الله درنه تپوس وکړو چې تا زما نوسو سره څه عمل کړی نو څه جواب به وکړې علامه دمیری لیکلي دي د بیبي زینب په جړا کې دا خبره یزید ته مخامخ کول نو فدمت عینا د یزید دواړو سترګو نه بې اختیاره اوښې راتوی شو دا دومره عظیمه صانعه وه چې یزید کړي عموم ورته ټینګ نشو ورته وجړل نو عزیزانو دا څیزونه چې دي ذوقي دي اوس دا خو د ابراهیم ذوق به ابراهیم ډړ ته پته لګېده چې زوی لالوم او دا د ابراهیم پړه به تېرېده دا ذوق بیبي زینب ته پته وه چې د هغې پړه به